Audio Jungle. الله الرحمن الرحیم پیام خبر نیوز کتونکو السلام علیکم کتونکو دا وخت موجود ما په شب قدر کې او دلته مونږ سره د جماعت اسلامی ضلع چرسدی نو منتخب امیر شاوسین صاحب موجود دی د جماعت اسلامی ضلع چرسدی جی اس هم موږ سره موجود دی دغه حساب د تحصیل شب قدر نو منتخب امیر حافظ شفیع الله صاحب موجود دی ملک سجاد احمد هم موجود دی او دغه حساب ورته سابقه د جماعت اسلامی شب قدر کوم شمالي زونو د غي امیر محمد نیاز مټه هم موجود دی د ټولو نمخ کې به مونږه کوم نو منتخب امیر د ضلع جماعت اسلامی هغه ته مونږ په دغه منتخب کېدو باندې مبارکباد وایو. ډیره شکریا ستاسو سراج بھائی الله دې خوشاله را مهرباني. امیر صاحب دا راته وایي چې لومبه سټیپ بمسي د جماعت اسلامی د مخ په وړاندې کېدو لپاره زمونږ خو طریقې کار دی چې کله تنظیمي سیټ اپ بدل شي نو اول خدای چې مونږه ګراس روټ لیول باندې ویلیج کونسل لیول پورې خپل تنظیمي سټرکچر جوړ کو او 2023 د انتخاباتو کال له دا غیر لپاره ان شاء الله زمونږه برپور پلانینګ دی او ان شاء الله زمون کوشش دا چې دا تنظیمي سیټ اپ زمونږ برابر شي د بس فوري منګه ان شاء الله پروګرامات شروع کو برپور انداز کې به ان شاء الله الیکشن مهم شروع کو پر ضلع کې خیر مختصر به زه دا وایم چې په دې ملک کې یقینا چې هر قسم مسائل دي صرف د بجلی مسله نه ده د ګیس مسله ده د بیروزګاری مسله ده او د بدامنۍ مسله ده د منشیاتو مسایل دي زمونږ په دې دغه کې او عملاً چې کوم هغه حکومت نومي سیز دی هغه په نظر باندې نه راځي خلکو عمران خان لا ډېر په برپور انداز باندې سپورټ هم ورکو اوټ هم ورکو بنیادي سوچ د خلکو دا چې دا به یو تبدیلی راولي خو هغه تبدیلی منګه وکتله تیر د لسو کالو نه په دې صوبه کې حکومت کوي لګیا دي او عملاً دا صوبه دیوالیا شوله 900 ارب نه زیات زمونږه دا صوبه مقروض شوله نن د سرکاري ملازمینو لپاره تنخواګانې نشته دي ترقیاتی فنډز چې کوم دی نو هغه مکمل منجمد شو چې کوم کارونه روانو هغه ودرېدل ټیکداران او خلک د هغې چې کوم احتجاجونه دي هغه زمونږ د مخې دي او دغسې د پی ډي ایم چې کوم دغه دی د هغې مطلب د راتللو مقصد دا و چې موږ به دا حکومت ټیک کړو خو نن دا دی زمونږه حالات دې ځای ته راورسېدل چې عملاً خلک و چې د عمل دیوالیه شوی دی او چې ارب ډالر زمونږ سره ریزروز پاتې دي او هغه هم د نورو ملکونو پیسې دي چې هغه هغې ایښي زمونږ په خزانه کې عملاً په دې ملک کې هېڅ شی نشته دی نو پی ډي ایم او پی ټي آی دواړه یو ناکام تجربه ده په دې ملک یو تیر دا کله نه چې دا ملک آباد شوی دی نو همدغه قسم خلک په دې باندې مسلط دي چې هغه مطلب دا دی چې نیب ته مطلوب دي او د دې ملک چې کوم دولت او دغه لوټ کړی دی بار ملکونو ته وړی دی او هماغه خلک دی په مختلف شکلونو کې کله په یو پارټۍ کې کله په بله پارټۍ کې راځي او نور دا ملک چې کوم دی نو دا یې تباه برباد کړ زما په خیال باندې د ټولو نه زیات احتجاجي سیاست په دې ملک جماعت اسلامي کوي که تاسو وګورئ په هر ایشو باندې په پارلیمنت کې هم لګیا دي چې کوم قانون سازی کیږي او کم د دې ملک حالات دي په هغې باندې په پارلیمنت کې یو برپور اواز اوچتوي جماعت اسلامي احتجاجونه هم جماعت اسلامي د هر چا نه زیات کوي او هغه احتجاجونه چې کوم دی نو هغه د دې دپاره نه دي چې دا خلک په کم انداز کې یو بل ته سپیس ورکوي او یو بل ته دغه کې بلکې یو برپور انداز کې هغې لګیا دي په مطلب دا دی چې په اسلام آباد کې په مختلف ایشوز باندې لګیا دي احتجاجونه کوي زمونږ په دې ضلع کې مونږه کوشش ته انشاءالله چې دا کم مسایل دي زمونږ د ضلع د شب قدر کم مسایل دي د ګیس د بجلی دلته د کالج د مسالې شته دی یو کالج چې کوم دی نو دې ځای نه شفټ کېږي نو دا ټول په دې باندې انشاءالله زمونږه پلانینګ دی او مونږ به په دې باندې برپور اواز اوچتو که ظالم او جابر خلاف ولاړ دي په پارلیمنت کې هم ولاړ دي بهر هم ولاړ دي زه د شب قدر عوامو ته او خاص کر نوجوانانو ته وایم
چې تاسو په جماعت اسلامي باندې اعتماد وکړئ، د جماعت اسلامي دست و بازو جوړ شئ او ان شاء الله جماعت اسلامي د عمل د دې تیارونو وښکلی شي. باقي ټول تاسو وکتل، په مختلفو شکلونو کې مو کتل او په مختلفو نارو باندې مو کتل، خو عملاً چې کوم دی نو د هغې هېڅ قسمه کردار نشته دی او ان شاء الله جماعت اسلامي د دې واحد حل دی.